لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. سورة بقرہ 36 نمبر آیات تے اول سپارہ دا. مخی آیات کے ذکر شو چې اللہ تعالی آدم علیہ السلام و بی بی دا آدم علیہ السلام اغوی جنت تا داخل کرو دا اوسیدلو حکم اوکا. او بیا یې د خوراک اجازت ورکو د ټول جنت سیوای د یو بوټي نه. یو بوټي نه منع که چې دې ته مه نږدې کېږئ یعنې دې نه خوراک مه کوئ. که اوم کو نو تاسو به د نقصان کوونکو نه شئ. شیطان کوشش شروع کو چې دوی اخوئے. نو رب فرمائی فازلهما الشیطان. اخویول دے دواړو لره شیطان. خویدل دا د انسان خپل عمل نه. یو سړی روان دی په لار او خټو کې اوښویږي نو دی باندې دغه انسان چې کوم اوښویدو نو دی ګناهګار نه دی ځکه د خپل عمل نه دی. نو دغه رنګ شیطان کوشش شروع کو د خویولو د دې دواړو. اوس مسله دا ده چې څنګه اوښویول. ځکه شیطان خو چې کله انکار وکړ نو د انکار په وخت کې الله هغه د جنت نه وایسته. نو چې کله د جنت نه ووتو نو دواړه په جنت کې آدم علیه السلام او حوا بیبي. نو شیطان بیا څنګه دوی ته وسوسه واچوله دا مثلا علماء کرامو د دې ډېر جوابونه کړي. یو دا چې دا منع د دخول د دې شیطان جنت ته اعزازي دا بنده شوه یعنی د عزت د وجه نه به نه داخلېږي. ها همداسې داخلېږي نو داخلېدی شي. علماو یو مثال ذکر کړی لکه یو سړی په مسجد کې مؤذنی اذان کوي یا اقامت کوي نو د مسجد خلق ورته وایي چې تبا اذان او اقامت نه کې. دلته به اذان او اقامت ته مسجد ته نه راځي نو منع شو د مسجد نه. نو دا منع صرف د اذان او اقامت نه ده نه چې د منځ نه. منځ اجازت خو اشتراتلی شي جمع کولی شي. نو دغه شان دا شیطانم اعزازی دخول منع شو
باقی وای جنت ته داخلې دی شو نو وسوسه واچول. بعضې فرمایي چې د جنت دروازې ته راغی او دروازې د جنت کې ودرېد او وسوسه واچوله. دا شیطان چې کله وسوسه اچي سړی ته په زړه کې نو د شیطان وجود ضروری نه دی، د لرې نه وسوسه اچي. الله ملکه ورکړل نو وسوسه واچوله په زړه د آدم علیه السلام او حوا بیبي کې. بل علماء کرام ذکر کوي چې دا شیطان د مار په خوله کې دننه شو. بعضې مفسرینو په ردم کړی او تفسیر خازن خطیب شربینی اوس ماښام مې کتا غی لیکلو د مار خوله کې وای دا مار داسې مزین او ښایسته او غټو خپو والا لکه د اوښ په شکل داسې مارو د خوله کې وردننه شي. اول ته وسوسه واچولنه. بعضې وایي چې دې ته ضرورت هم نشته دی ځکه شیطان حدیث شریف کې راځي ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان د انسان په هغه ځایونو کې ګرځي کوم ځای چې وینه ګرځي، د وینې په ځای یعنې په رګونو کې دننه ګرځي. نو چې کله دننه ګرځي بیا وسوسه چول خو دته آسان نه. نو دا مسله ته ذکر. یو معنا شیخ غلام الله خان صاحب کړی دا افرمایي چې کله دی وتو نو په وخت د دی وتو کې وسوسه ور واچول. مثال ذکر کوي لکه یو مدرسه کې یو طالب ورانه وکي او مدرسې محتمم د هغه په وستلو باندې حکم وکي چې د مدرسې نه خارج شو. نو دا طالب چې د مدرسې نه اوزي نو دی کې غټیم لګي یو ځای کې کتابي بسترې سامانونه وغیره نو دا راټولي او نور ملګری مور سره لګي ځکه د هر طالب خپل ملګری هغه دا مثال ذکر کړو د طالب نو ما ځکه ذکر نو هغه خپل سامان هم راټولي او د ملګرو ته د محتمم غیبت هم کوي یو ګوره زه خو یې ویستم او ستاسو هم خیر نشته دی او دا نو په وخت د وتو کې د خپل کار کوي. نو شیطان هم وایي کله چې د جنت نه راوتو نو وسوسې ورچول چې به تاسو هم جنت کې همیشه د پاره نه پاتې، تاسو به هم دې ځای نه اوځئ. او بعضې مفسرینو فرمایي چې شیطان راغی او چغې والې خطیب شربیني وګه چغې والې جړلې. نو آدم علیه السلام ته تپوس وکړو چې ولې جاړې؟ تعجب کو په اول ځلې جړه ولیده ولې جاړې؟ وای جاړم په دې چې تاسو هم جنت کې همیشه نه پاتې کېږئ، دې ځای نه به وځئ، ستاسو په دې وتو باندې خفه یم. نو کله چې لاړو نو بیا ورته راغی او بیا ورته شروع وکړه که تاسو غواړئ چې جنت کې همیشه پاتې شئ نو دغه ونه وخورئ. او څنګه ویلې نو سوره اعراف کې براشي ان شاء الله. التا الله رب العزت فرمای چې شیطان دوی ته وی ما نهاکما تاسو نه منع کړی تاسو دواړو لرا ربکما رب تاسو عن هذه الشجره د دې اونینا دې د پاره نه منع کړی الا ان تکونا ملکین مگر دې د پاره چې تاسو به فرشته وګرځئ داونه مخړه نو دواړه به فرشته شي او تکونا من الخالدین یادا چې تاسو دواړه به همیشه پاتې کیدونکي شي جنت. نو دا اون تاسو خورئ نو تاسو ته به دا فایده وکړي. او بیا رب فرمای وقاسمهما قسمونه خوړل دې دواړو ته قسمونه خوړل
چې انی لکما لمن الناصحین، ز تاسو دواړو ته د خیر خواهانو نه یم، زه خو ستاسو خیر خواهی کومه. نو آدم علیه السلام خو چرته د الله په نوم په دروغه قسم نه ولیدلی چې د الله په نوم هم څوک په دروغه قسم خوري. نو بس هغه اونې ته نږدې شو، دی اونې ته نه کمې نه چې منع شوې او د هغې جنس ته نږدې شو، د هغې د جنس نه یې وخوړه. نو چې کله خوراک وکړ نو بل ځای کې به بیا انشاءالله راشي تاسو ته چې بیا د جنت هغه جامې ته لر شولې. فطفقا یخصفان من ورق الجنه، شروع شو چې د جنت پاڼې ځان سره لګولې، خپل ځان یې پې پټو. اصل مسله دا و چې الله تعالی آدم علیه السلام ابتداءً د جنت د پاره خو نو پیدا کړی چې ته به جنت کې اوسېږي او ستا اولاد ټول بالتي، اخوی دنیا د پاره پیدا کړی و. ابتدا کې تاسو ته ذکر شو چې فرشتو ته وې زه خلیفه پیدا کوم د ځمکې د پاره، او دا زمونږ بعضې پښتانه لګیایي وایي که زمونږ بابا هغې پکې انتخاب د غنم کوي چې غنم یې نه وی خوړلی که نه وایي موږ به اوس جنت کې وو. نو هغه پیدا د ځمکې د پاره او ځمکې ته راتلو، ځکه چې الله فرمایي ابتداءً چې زما ځمکې د پاره خلیفه پیدا کوم. نو ځمکې د پاره پیدا و، نو بس داغه د طریقه د راښکته کېدو جوړه شوه، نو الله راښکته کړو. فازلهما الشیطان، اخویل د دواړو لره شیطان، عنها د دې جنتنا. مخکې ابلیس ذکر کو، دلته اوس لفظ د شیطان ذکر کوي، ځکه اوس شیطانت شروع کو کن. او شیطان په معنا د الله د رحمت نه د لرې کېدلو دی، چې دی د الله د رحمت نه لرې دی، یا په معنا د هلاکېدو سره دی. شاطه یشیطو، هلاکېدل معنی راځي چې دی. نو عنها ای بسبب شجره، په سبب د دې اونې دوی د رابار کړل. عنها کې علماء کرامو څو معنی کړي، یا عنها د دې لذتونو نه، د دې خوندونو نه، یا د دې جنت نه. فاخرجهما، نو راویستل شیطان د دواړو لره، مما د هغه مزونه، د هغه ځای نه، کانا چې و دا دواړه فیه پاغې کې. نو کم ځای چې دا دواړه و هغې ځای نه راویستل، نو نسبت د راایستل کېدو شیطان ته وشو، ځکه په سبب د وسوسې د هغه شوي. وقلنا، او اویلې منګه، اهبطو کوشئ، بعضکم لبعض عدو، بعض استاسو با د بعضو د پاره عدوون دشمنانی، بعض بستاسو د بعضو د پاره دشمنان. نو اوس اهبطو جمع ذکر شوی دا. نو بعض مفسرین فرمایي چې مراد ته صرف آدم علیه السلام او حوا بیبی دا، خدا جمع د پاره د اعزاز او د اکرام دا. لکه سړی چې پلار سره خبرې کوي، نو پلار ته داسې نه وایي چې تا داسې کړي، هغه ته اعزازي لفظ اگر که یو کس دی خو لفظ د جمع استعمالی، تاسو چرته تلی وای، نو دا اعزازي لفظ دی. یو کس دی لفظ د جمع، نو دلته وای دقه شان لفظ د جمع د پاره د اعزاز او اکرام ذکر دی. یا بعض فرمایي چې دین مراد اغه ټول دی کم چې مخکې ذکر شو، آدم علیه السلام، حوا بیبی او دارنګ ابلیس. او بعضې فرمایي چې حوا بیبی، آدم علیه السلام او اغه مار کم چې خوله کې ابلیس دننه شوی، او بعضې څلور واړه ذکر کوي، او بعضې وایي چې صرف دا دوه آدم علیه السلام او حوا بیبی مراد دي. بهر حال
تفسیر خازن لیکلی چې فهبط آدم راکوشو آدم علیه السلام په سرندیب مقام کې من ارض الهند د هند ځمکې نه په هند کې سرندیب مقام باندې راکوشو علی جبل په یو غر باندې یقال لها نود چې هغې ته نود ویلی کېږي په هغې غر باندې آدم علیه السلام راکوشو وهبطت هوا بجدت هوا بیبی په جده کې راښکته شوه جده مقام کې و ابلیس بالابلا من اعمال البصره ابلا مقام چې بصره کې یو ځای هغې باندې راښکته شو والحی باصبهان او دا مار چې و نو دا په اصبهان کې هلته راکوشو تفسیر خازن لیکلی بعضکم لبعض عدو بعض استاسو با د بعضو د پاره عدو دشمنانی دشمنان بی دا دشمنی بسی العداوة بین المؤمنین من ذریت آدم علیہ السلام په اولاد د آدم علیہ السلام کې به یو بل سره دشمنی تفسیر خازن ذکر خپل منځ کې به د هغوی دشمنی او بل وبین ابلیس او پمنځ د ابلیس سره به هم دشمنی او اشاره کړې ده په دې قول الله رب العزت اشاره کړې ده چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو د پاره دشمن دی نو تاسو هم په دشمنی سره ونیسئ اثر دشمنی وکئ دوستی مه کوئ دشمنی دا ده چې د شیطان کم لاره ده او کم عمل دی چې سړی هغه پرېږدي او د کم شیز نه چې شیطان منع کول کوي هغه سړی وکي د کم شیز حکم چې رحمان کړی دی هغه شی نه وکي نو مونږه هغه شی چې شیطان په خفه کېږي نو مونږ یې نه کوو که نه او وایي مونځ مه کوه نو مونږ یې هم نه کوو ورته بس ستا خبره منو ګناهونو ته شیطان خوشحالیږي نو مونږ یې کوو دشمنی دا نه دا خو دوستانه شوه رب فرمایي فاتخذوه عدوا په دشمنی سره ونیسئ نو دشمنی دا ده چې د هغه خبره ونه منلی شي بعضکم لبعض عدو بعض استاسو با د بعضو د پاره دشمنی نو فرمایي چې بعضی ذریه د آدم علیه السلام اعداء البعض دا به دشمنان د بعضوی زاد المسیر تفسیر زاد المسیر کې امام مجاہد رحم الله فرمایي دویم قول ذکر کوي چې یقینا ابلیس دا دشمن دی د آدم او د حوا بیبي د پاره وهما او دا دواړه له عدوون دا د شیطان دشمنان دي شیطان دا غي دشمن او دا دواړه د شیطان نو دا قول مقاتل رحم الله ذکر کړی دی دریم قول ذکر کوي چې یقینا ابلیس عدو للمؤمنین دشمن د مؤمنانو دی وهم اعداؤه او دا دشمنان د شیطان دی دا زاد المسیر کې امام زجاج رحم الله ذکر کړی دی ولکم فی الارض مستقر او تاسو تبا پزمکه کې مستقر زید قراری زید قرار به تاسو ته پزمکه کې یعنی زید اوسیدلو بس تاسو پزمکه کې استوګ نستاسو قرار اوسیدلو ته وای نو دلته به تاسو اوسیږئ څومره وخت به اوسیږئ نو فرمایي چې مستقر زید قرار دی و متاع او فیدی دی خو همیشه نه دی الہین تر یو وخت پورې دی متاع د دنیا دا څومره فواید دي د ټولو ته وای خوراک سکاک او نور څومره فیدې انسان ته دي
علماء د متا معنا ذکر کوي. بعضې فرمایي چې دا په معنا د مردار ده، متا مردار ته وایي. نو مرداره په هغه وخت کې انسان ته جایز چې کله ورته دی مجبوری، نو د مجبوری وخت کې به دومره خوري چې صرف هغه ساده د نه اونوځي، د مرګه بچ شي، دومره به خوري، ځان به پې نه مړی. نو انسان تم پکار دی دنیا کې په داسې حالت کې ژوند تیر کی. او بعضې متا معنا کوي چې متا دا د تنور کې چې تنور هغه کمې کپړه باندې صفا کوي، اتوره کپړه هغې ته وایي. ځکه ابن عربي رحم الله فرمایي چې ما د متا معنا تلاش کوله چې دا بسي، نو ما ډېر تلاش وکړو، متا په معنا باندې نه پوهېدم چې الله د دې دنیا مثال ذکر کړی په متا باندې. نو مقصد څه دی پکې؟ و یو ورځ کلي کې روانو ما، کلو کې دا ژبه اره ژبه چې نو کلي کې صفا ژبه پاتې، خاریو کې اکثر ژبې هغه بدلیږي. نو کلي کې روانو ما، یو سپی مې ولیدو چې د تنور دا توره کپړې خوله کې نیولې وه او منډې والې، او شاته مې وکتل یو ماشومه ده هم را منډې وی او مور ته وی یا امې جاء الکلب وذهب المتا، سپی راغی او متا یې وتښتوله. نو ما چې وکته د سپي خوله کې هغه توره کپړه وه، ما وی چې هو الله د دنیا مثال د تورې کپړې سره ورکړی. نو دا ټوله. او بل دی کې رب فرمای الہین تر یو وقت پورې به تاسو وي. نو حین الی فناء الاجل بالموت، چې انسان پناه کی مرګ، هغه مرګ پې راشي او دی فنا شي، نو دی ته وایي یو وقت پورې. د دنیا ژوند چا معنا په قبر سره کړی چې د قبر ژوند، نو هغې نه مراد تر اخرته پورې. نو انسان دنیا کې دومره پاتې کېږي. نو دی کې یو خوشخبري ده د آدم علیه السلام اولاد د هغې دپاره چې خفه کېږه مه، ته خو جنت نه راووتې، خو ته خو پیدا د دنیا دپاره وې، او د دنیا کې به همیشه نه وي. دا نه چې ته به ټول عمر بیا دنیا کې اوسېږې، نه به الہین یو وخت پورې به یو وخت پورې د دنیا نه فایده والا، او بیا آخرت دی، او آخرت کې به بیا جنت ته تللی، او ستا اولاد چې څومره راځي نو ابم چې مسلمانانی نو ابم جنت ته ځي. نو د حین کې بشارت او زیری دی چې همیشه د پاره دنیا کې اوسېدل نه دي، جنت ته تلل شته دی. بیا ګورئ ورته فازلهما الشیطان، اوښویل دی دواړو لره شیطان عنها د دې جنت نه، یا په سبب د دې اونې باندې، فاخرجهما، نو اویستل دی دواړو لره شیطان، مما د هغه ځای نه یا د هغه مزو نه کانا چې و دا دواړه فیه پاغې کې. وقلنا او اویل منگا احبتو کشی تاسو بعضکم لبعض عدو، بعض بستاسو د بعضو د پارا دشمنانی، ولکم او ستاسو د پارا فی الارض پزمکه کې مستقر زید اوسیدلو دی، ومتاع نو فیدی دی الہین تر یو وقت پورے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الله رحم کرمو کې گناهونه معاف کې، په گناهونو مضاعف قلم راخ کې، اخر خاتمه مو بالایمان کې، ایمان د زوال نه مو ساته، د خپل قهر او غضب نه مو ساته، شرمندګۍ رسوایی دنیا آخرت نه مو ساته، حیا پردې را باندې واچولې کې، الله د ظالم د ظلم نه مو ساته، مظلوم د بد دعاو نه مو ساته، مخلوق د محتاجۍ نه مو ساته، کریم الله خپل ځان ته محتاج کې، الله د دروغ نه مو ساته، غیبت نه مو ساته، بهتان نه مو ساته، الله د کبر او لوی نه مو ساته، الله د ځان خودنۍ نه مو ساته، کریم الله
زمونږ سینې په نور د قرآن باندې منورې کې، الله زمونږ سینې په علومو د قرآن منورې کې، الله مینه محبت هم د خپل کتاب قرآن سره پیدا کې، الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنتو سره پیدا کې، کریم الله مینه محبت هم د خپل عباداتو سره پیدا کې، الله مینه محبت هم د خپل کور مسجد سره پیدا کې، کریم الله څومره مسلمانان چې ستا د دین خدمت کوي، الله د دین په هر لار هر شوبه کې دی رب ته فاتح ناصر او مددگار شي، الله څومره خلق د دین د ختمولو کوششونه کوي، رب که هدایت په نصیب کې هدایت ورته وکي، الله کا ازلی بدبختان هدایت ازل نه قسمت کې نیته هلاک او تباہ کې، موږ مسلمانان شرونو فساداتو نه په امن او امان کې کریم الله څومره بیماران د اهل اسلامي کورونو کې وي، اسپیټالونو کې وي، د ناستو کسانو کې، الله د نیک عمل لپاره ورته صحت کامله عاجله ور نصیب کې، چا دعا غوښته د سترګو نظر کمزور دی دعا ورته وکړي، الله رب العزت ته تکلیف لري، الله دې د سترګو نظر ورته واپس خپل ځای ته بیا تیز کړي، کریم الله څومره بیماران دي الله ټولو ته شفای کامله عاجله ورکړي، الله دا ناستو کسانو څومره حاجتونه په زړه کې دي الله د ټولو شرعي حاجتونه پوره کړي، الله څومره مشکلات سره زمونږ مشکلات حل کړي، کریم الله څوک جیلونو کې پراته د دین په نسبت یا بے ګناه جیلونو کې پراته الله د رهایی د پاره ورته اسباب مهیا کې، خپل کور اهل او عیال بچو ته په خیر عافیت سره راوستل کې، کم کسان چې ګناهګار دی او جیلونو کې پراته الله اول د توبې توفیق ورکړي او بیا رهایی نصیب کړي، کریم الله سو قرضداري الله د قرضونو اخلاص کې، کریم الله زمونږ د ټولو په حال باندې او رحمېږي، الله د چا اولاد نه نیک عمله صالحه قرآن خانه اولاد ورکې، الله د چا اولاد وي سره زمونږ د اولاد نیک عمله صالحه قرآن خانه دیندار لوي کې، کریم الله د چا کاروبار نه د حلالو کاروبار نصیب کې، الله د چا کاروبار وي برکت ورته پکې واچولې کې، څومره ژوند زندگی د راکړې دا ټوله موږ نه په خپل دین کې خرج کې، الله موږ نه د خپل دین خپل رضا کار واغستلې کې، الله موږ د خپل دین د خدمت نه محروم مکه، الله څومره اساتذه کرام زموږ ژوند دي الله ټولو ته عمر دراز د نیک عمل د پاره د صحت په جامه کې ورکه، الله د ټولو نه د خپل دین خدمت واغستلې کې، کریم الله کم اساتذه کرام زموږ وفات دي خصوصا استاد محترم قاری نارګل صاحب الله د ټولو په قبرونو انوارات نازل کې، الله اعلی مقامات بلند درجات په جنت الفردوس کې نصیب کې، کریم الله د چا والدین وفات الله مغفرت نصیب کې، الله قبر ورته د جنت د باغچونه باغچې وګرځي، د چا والدین ژوند دي سره زما د والدینو الله زمونږ د والدینو عمر دراز نصیب کې، الله د نیک عمل لپاره عمر دراز ور نصیب کې، الله د صحت په جامه کې عمر دراز ور نصیب کې، کریم الله دا غي د دعاګانو نه موږ محروم مکه، الله دا غوی د لاس سایه زمونږ په سر باندې همیشه د پاره ولري، الله څومره را روان نسل دی دلته دا کم نوجوانان ماشومان ناستی الله دا ټول خسته عالمان جوړ کې سره د حسنینا الله عالمان کې با عمله حافظان قاریان الله مفتیان ته جوړ کې، الله د دین داعیان ته جوړ کې، الله راتلون کې نسل د پاره سبب د خیر وګرځي، الله زمونږ د پاره سبب د سترګو یخواله وګرځي، وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت